ګرانو کتونکو سلامونه. دا مهال زه شب قدر چوک کې موجود یم. نن 29 فروری ده او د خپل پاک آرمي سره یا د هغوی مړانه بهادرۍ ته د دې ځای خلک په کوم نظر باندې ګوري. موږ سره یو مشر موجود دی. ارور مې نننۍ ورځ والي سره به څه وایي او خپل فوج والي سره څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ فوج یو بهادر فوج دی، زمونږ فوج یو نر فوج دی او زمونږ فوج د دې ملک دپاره د ځانونو قربانۍ ورکړې دي. که هغه نن 27 فروری ده، زه په دې نظر څه ګورم چې هغه د قوم ته ثابته شوې ده او د قوم ته ښکاره شوې ده چې د انډیا یو جازونه راغلي وو او هغوی دلته یو سرجیکل سټرایک کوه او د هغې جواب یې ورنه په داسې انداز کې ورکړی چې ابینندن ویلي چې د ښایسته کپ چې ما په پاکستان کې وڅښه. نو دا زموږ د فوج د بهادرۍ یو نښه ده، یو ثبوت دی. خو تاسو وګورئ د پاکستان فوج چې کوم دی د دنیا په بهترینو فوجانو کې راځي. خو د بده برخه زموږ په ملک کې داسې خلک را پیدا شوي دي، داسې ټولنې را پیدا شوي دي چې د پاک فوج خلاف پراپیګنډې کې دروغ وایي او پراپیګنډه خوري او نفرتونه پیدا کوي. خو تاسو وګورئ د انډیا کوم ابینندن چې راغلی وو، حمله یې کوله، دغه وه، هغه هغوی ګرفتار کړ او داسې یو کارنامه یې وکړه چې جمدي ونیو او واپس یې وله ورکړه، ورته چې دا تاسو د خپل فوج والې. نو زه ټولو خلکو ته دا خواست کوم، درخواست ورته کوم چې مهرباني وکړئ چې خپلې ادارې چې کومې دي د هغې عزت وکړئ، د هغې قدر وکړئ او پاک فوج زنده‌باد. نو موږ له پکار دی چې موږ د خپل آرمي مټې جوړ شو. لکه که موږ په سوشل میډیا تاسو نن سبا یو ټرند رواني، لکه موږ چې د شپې خوب کوو، د شپې ویده کېږو، نو هغه خلک د دې ملک او د سرحدونو حفاظت کوي. نو کم از کم موږ له پکار دی چې د هغې په شا باندې ودرېږو او د هغې سره چې کوم دی هر ټیم هره یو سخته کړي. لکه یوازې هغې هم څه نشو کولی چې پاکستاني قوم نه ولاړ، نو هغې هم یوازې څه نشو کولی. نو موږ د هغې مټې جوړېدل پکار. انډیا نه کوم دغه راغلی او هغې ګرفتار کړی او بیا یې جمدي هغې له ورکړه. موږ خو امن غواړو، موږ خو لکه زموږ ټول څومره عوام چې کوم دی هغې امن غواړي. لکه هغې داسې کړې مشکله ده که واپس یې ورکړي. لکه زموږ تاسو ګوره ډېر زموږ قیدیان هغې سري دي او هغې تبادله موږ سره نه کوي او زموږ پاکستان فوج چې کوم دی هغې تر اوسه پورې ډېر زموږ څونه قیدیان موږ سره د انډیایي، نو په مختلفو ورځو باندې چې کوم دی موږ هغې سره د قیدیانو تبادله کوو. خپل فوج سره مینه کوي؟ ولې نه کوم. خپل فوج سره مینه کوئ؟ کوئ ورسره لکه؟ ولې نه کوو ورسره. ګرانو کتونکو ټیس فینټاسټیک حوالې سره چې کوم دی په شب قدر چوک کې زه موجود یم. د هر چا په ذهن کې دغه ورځ زیاده ده. د ابینندن هغه برید هم ورته یاد دي، عقب یې چې نیولي دي او چیس کي او انډیا ته بیا د پاکستان د فوج او د پاکستان هغه مهمان نوازي ښیي. نو د نن ورځې حوالې سره دغه څو خبرې تاسو سره هم شریکې کړې.